چې کله وخت رالی په پی ټی آی باندې ښه وخت رالی نو زه به دا ملګري یا زاړه ملګري نظرانداز شو او نورو خلکو پکې ځای واغست خو چونکې زمونږ خو سیاست د پلار نیکه یو د قوم خدمت یو تسلسل دی نو مونږ چې یو سیاست کوو نو مونږ ګورو چېرې کوم ملګری ډېره قربانۍ والا دی تکړه دی نو هغه سړي له به مونږ مخه ورکوو چې هغه د قوم د کلي د علاقې خدمت وکړي نو که دې زه صرف د حلیمزو مثال نه ورکوم که ټول تحصیل شب قدر کې زه وګورم نو پی ټی آی کې در د اوسه پورې عدل خو زه ټیک شو مونږ دا وایو چې دا خفه شو خو د پارټۍ نه تللی نه و د پی ټی آی کې زه ګورم نو ټول نه ډېر تاڼه تحصیل مړی ژوندی دا عدل کوي نو داسې یو هیره نما سړی چې هغه د کلي د قام خدمت ته راوتی دی او بغیر څه لالچه بغیر څه عهدې کوي نو دا موږ دا ما ضروري ګڼله تقریبا یو کالو شو چې عادل پسې به نور ډېر لکه څنګه چې حارث سرور وویل چې ډېرو غټو خلکو پې جرګې کړي خو زه د شکریا ادا کوم چې د خپل د یوت ملګرو ته او زما د کلیوالی د قامولی د عزیز ولی خاطر یې وکړو واپس دغه تحریک کې په سخت وخت کې دا د عمران خان له دوباره یا تحریک انصاف له دوباره لاس ورکو کم د پی ډی ایم یا هغې چې کله حکومت و دا د 14 پاټو هغې نه پس هغه 14 غله یو ځای شوي اوس یو غټ غل بره ناست دی او هغه حکومت کوي هغې په موږ باندې دا ظلم او جبر شروع کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر ته د جلسې د جلوس اجازت نه میلاویږي نور هر چاته میلاویږي زموږ خلکو ته نه میلاویږي نو زه بله ورځ 400 کې دې سلسله کې میټینګ و خو زموږ مشرانو هم داسې لږ کلک شوی وی لږ نرتوب یې کړی وی دا کنونشن به شوی وی خو زه د ملګرو پر زور په دغه باندې دا وایم که په شب قدر کې زه انتظامي ته وایم زه به افیشل یو لیټر هم ورکوم خو زه هغوی ته دا وایم چې یاره که تاسو په دې شب قدر تحصیل شب قدر کې تاسو کله هم یو بلې پارټۍ له هغه که هره یوه پارټي تاسو د جلسې یا د کنونشن اجازت ورکو زه به هم قانوني طور اجازت تاسو نه غواړم سبا به د نه غواړم چې که په هغه کوم تاریخ باندې تاسو ته اجازت ورکو په دغه ورځ به زموږ په دې حجره کې د پاکستان تحریک انصاف هم کنونشن می هم جلسه به می نو دا تاسو یاد ساتئ چې کله هم د انتظامي هغوی د اجازت ورکو موږ له رانه کو نو دا سیاست دوی زموږ نه پرېږدي موږ دلته کار ته نه پرېږدي دا زموږ علاقه ده دلته که د چا زړه ښه او که بدي موږ خپل سیاست هم کوو موږ به د ورکرانو خدمت هم کوو نو دا ته زه اعلان کوم چې کله هم ما داسې ښکاري چې دوی په 24 اکتوبر باندې یو پارټۍ له شب قدر کې د جلسې یا د کنونشن اجازت ورکړی دی نو زه هم تاسو ته وایم د تحریک انصاف ملګرو په 24 تاریخ به موږ هم انشاءالله زموږ په ځای کې د تحریک انصاف کنونشن کوو او دې کې به تاسو ښه بھرپور شرکت کوئ چې څوک راوځي دا یاره د زړه نه ایستل پکار عمران خان غریب خو هم دې دپاره لګی چې دا یاره د زړه نه وباسئ دې کې زه تاسو ته وایم چې لږ به همت تاسو هم کوئ نور لیډرشپ ته مه ګورئ هغې ته زه لیډران وایم هم نه لیډر په پاکستان تحریک انصاف کې یو عمران خان دی چې د هغې نظریې دا زور دی چې دا د موږ او تاسو نن هم ولاړي انشاءالله د هغه نظریې باندې به کمپرومایز نه کوو د هغه نظریه به تر د مرګه پورې جاري ساري ساتو چې هغه څه دپاره یا صرف دې دپاره نه لګی چې یا ما وزیر اعظم کوي هغه د نظام بدلول غواړي او وایي چې رول اف لی د غریب او د مالدار د زورور او د کمزوري دپاره یو قانوني موږ هم دا غواړو چې زموږ ملک کې د انصاف قانوني چې دې کې دا ظلم او جبر دا سیستم ختم شي ځکه چې زموږ معاشرتي مسلې هم ډېرې دي اوس بله زموږ کومه گمبیر مسله ده په تحصیل شب قدر کې دا اپډیټ جوړه کړې ده دلته اکسین هر نوی اکسین راشي او هلته اکسین راشي نو هغلته موږ باندې خپله بدماشي خرڅي موږ ورسره کینو یو ترتیب جوړ کړو هغه 2 میاشتې پسه به درشي هغه موږ څه وعدې ګاټي وکړي چې بل نوی اکسین راشي هغه یې راسه نه مني نو زه دې اکسین ته وایم چې تا خو دا سلسله روانه کړې ده موږ د سره ناست یو بیا به هم زه درځم او تاسو به زه کینم موږ څه به پخې خبرې کوې ستا مشري منو ستا هر څه منو خو چې دا ته زموږ کوم تحفظات دي یا زما کومې مسلې دي ته نه حل کې نو ګورې دا ته وایم چې ستا مسلې موږ نه حل کوو که دا بجدي ته د ما نه کټ کې زه به یې لګوم زه به بل فیډر نه پرېږدم زه به باندې عدالت ته ځم تر د هغې پورې چې څومره هم د ریاست کې قانون ما اجازت راکړی دی زه به هر حربه استعمالوم که بیا هم تا خپله بدماشي کوله نو دې قوم ته مې خواست دی چې بیا به روزو او ښه برابر احتجاج به کوو خپل حق به په خپله غواړو که داسې په کورونو کې ناست یې نو نه راله بجدي راکوي او هېڅ هم راله نه راکوي په دې باندې چې کله هم سخت وخت راغلی دی ناس چې کوم خلک دی په ایوانونو کې دا د قرآن قسم او تسلي وکړي وزیرستان دوی کتلی دی کراچۍ دوی کتلی ده دا خو وروره بیا ډک پلیټ و ور سړی راته وویل زیم او زیم او تاسو ته هم دا ویم او د خپل ملګرو ته هم دا ویم او ام پی اے صاحب ته هم زه دا ویم دا عروج چې کومه دی په بره تګ دا د لږ وخت دپاره خو چې کله د سړي
زوال شروع کیږي نو داغه د کشتۍ نه خپل مرغۍ پاسي او پر کوي که یو سړی دا موي دا میډیم ولاړه ده ایچا سن تاسا چې په کومه ځای عزیز ولیم کو خپل ولیم کو تربور ولیم کو ډانګ ماریم کو لړایم کو ارس کوم او تاسې کوم د زړه زور د جهان زما ډیر دی زای چې په ویرانو کشتو پسې ګرځېدو خپل آباده کشتۍ کې ولې نه کینو د بل دپاره به چې تاسو مې خفه کولی او ستاسو ته به ودرېدم د ده دپاره ولې نه ودرېږم ستا جرګه ستا مرکه ستا د ملګرو زما د ملګرو انشاءالله دا ماته منظوره ده منظوره او منظوره به وي تاسو د کنونشن خبره وکړه چې کنونشن ذمواریم انشاءالله زه په تاسو باندې نن راچوم کنونشن هم دله زه په ځان له د الله باچا په حکم کوم او چاته ویم هم نو صرف ټیلیفون ته به کینم یم خانه دې ځای ته راغونډ شئ که خلک را نلل او مجمع درته جوړه نه شوه نو زه به هم داسې یم لکه دغه چې دي داسې خو څه نه کېږي چې یو سړي ته په پلیټ کې تیار یو څیز میلاو شي زړه دې ستا وچوي بیا د کار خاص یو د یو ځای نه راشي بل د بل ځای نه راشي او بیم زه درته دا ویم زه تاسې غیر مشروط په لاره باندې ځم نه څه په عهده نه څه په بل پوزیشن باندې انشاءالله تا ته به اسانتۍ پیدا کوم مګر تا ته به سختی نه پیدا کوم دا زما تاسې په دې ځای په دې خپل چوکټ او په درشل تاسې دا واده ده چې د دواړو به مرګ هم یو ځای انشاءالله او ژوندون به هم یو ځای